عزیزانو نن موضوع دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدیار لسم رجب باندے پیدا شوے دے یعنی پدی میش کے نن لسم تاریخ دے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپلار نوم ابو طالب او دمور نومی فاطمہ بن اسد دے اسد دای دمور نوم دے داد نبی علیہ السلام سکت تر دے یعنی سکت تر زوے دے ولی ابو طالب و عبداللہ دا دوار رونو او سکرونو نو دای دا تر زوے دے دا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعضی فرمائی بعضی کتابونا چھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکابہ مبارکہ کے دن پیدا شوے دے بیت اللہ شریف کے دن لیکن دا خبر اس حقیقت نلری کعبہ مبارکہ کے دن چھ کم صحابی پیدا شوے دے دا اغنم دے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ مبارکہ کے دن نہ دے پیدا شوے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے پیدا شا دا لسو کالو عمر تا ارسے دا یا دا اتو کالو عمر تا نبی علیہ السلام تا اللہ پیغمبری ورکڑا او دا واحد شخصیت تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے اسلام راولو سرسرا نبی علیہ السلام بچی منس کو یو بپخپل ولارو دویم بورسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دای بی بیوا او درم بچه ولارو اغب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اتلس کال عمر ہو خو اسلام تا ابتدا پسروں کی دا طولو نا اول چی منس کرے دے آغا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے دے دمرا لوی شخصیت او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل خلیفہ جوڑے گی خلیفہ رابع جوڑے گی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شخصیتو چھے دا خلیفہ جوڑے دلو نمخ کی کم زندگی وا او دا خلیفہ دا جوڑے دلو نباد کم زندگی وا فاغی کے رجو بدل ندے راگلے داسی وقت تیرک او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنگ بدر پہ میدان کی چھ اول غزا شوے دا اول جہاد شوے دے نو آغا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگی کی موجودو او دا زوانے پہ حالت کے ہو او فرمائی چھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم او بیش 22 یا 23 یا 25 سال عمر کے ہو او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدغ جہاد کے 63 کسان یا 36 کسان پخپل لاس باندے مردار کریو 36 کسان دا سے پلوان انسان او دا سے غزانوا
چې علي رضی الله تعالی عنہ پکې شریک شوی نه و، لیکن د یو غزا نه علاوه چې هغه نبي علیه السلام ورته وفرمیل ته په مدینه مبارکه کې پاتې شه، نور هر جهاد کې شرکت کړی. علي رضی الله تعالی عنہ عجیبه فیصلې کولې. نبی علیہ السلام فرمایي انا مدینة العلم، زد علم خار یم خار وعلی بابها، او د دې خار دروازه چې د هغه علي رضی الله تعالی عنہ دی. علي رضی الله تعالی عنہ د خار د علم د دروازه وګرځېده. دومره لوی فضیلت نبی علیہ السلام ورکړ. وعلی رضی الله تعالی عنہ فیصله کوونکی ډېر زیات و. فیصلې به صحابو ته به چې څه خبره راغله، علي رضی الله تعالی عنہ ته به خلک راتله، عمر رضی الله تعالی عنہ به هم چې تپوس کو، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به هم تپوس کو. حاضر جواب ډېر زیات. فرمای د کوفې نه یو غلام او یو مولا دا د کوفې نه راغله، بیت الله شریف ته حج ادا کړ، خو د حج په دوران کې جګړه وکړه. غلام دا وله الټه شه، ورته وایي نن نه بعد ما ته ګوتې رانه وړي، ته زما غلام یې، زه ستا مولا یم. علي رضی الله تعالی عنہ په کوفه کې دی. کله چې دی حج وکړه کوفې ته لاړ، خپل عذر یې پیش کا. علي رضی الله تعالی عنہ ته هغه سړي چې یا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ دا کس چې دی دا زما غلام دی، لیکن دا اوس ما ته الټه شوی چې زه ستا غلام نه یم، ته زما غلام یې، زمونږ په منځ کې فیصله وکړه. علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي هغه سړي له چې ته مولا یې او غلام ته وایي ته غلام یې نه، وایي دا زما غلام دی، زه غلام نه یم. چې دا وایي دا زما غلام دی، ګواه دې پیش، بلکې دا زما غلام دی. علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې سبا راشئ ستاسو فیصله به زه کوم، یا د شپې په خپله فیصله وکړئ. چې سهار شم دغه دواړه بیا راغله، په یو بل دعوه کوي او ګواهان د دواړو سره نشته، او غلام قسم هم کوي چې زه غلام نه یم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ته چې کمبر نوم یې رضی الله تعالی عنہ هغه ته وفرمایل چې په دغه دیوال کې دوه سوري وکړه، او دومره سوري وکړه چې صرف سر پکې ننوځي. غلام یې هغسې وکړه او بیا یې ورته وفرمایل چې کله هغه دوه سوري راشي او زه یې فیصله کوم، زه به درته وایم چې د غلام نه سر کټ کا، نو کټ کا به یې نه سر هم کی به ورکوو. هغه چې کله دواړه راغله، یو ته غلام وي، بل ته غلام وي، فیصله یې اوس کوي. علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې دواړه کسان په دې سوري کې سرونه وردن نه کوي، یو په یو کې او بل په بل کې، دواړو سرونه وردن نه کوي. علي رضی الله تعالی عنہ غلام ته وفرمایل کمبر رضی الله تعالی عنہ ته خپل غلام یې ورته وفرمایل د غلام نه سر کټ کا، بچ هغه توره اوچته کړه، هسې غلام سر را بار کړه، مولا هغسې سر ورکړه، هغه ته پته زه مولا یم، زه غلام دی. نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل ای غلام خپل ځان دې په خپله غلام ثابت، سر دې د سوري نه را وویستو د یېرې د وجې نه چې کلمه په رښتیا وښي په توره سره، لیکن تا مونږ وښونه تا خپله ځان ثابت. نو علي رضی الله تعالی عنہ په داسې ناشنا فیصلې کولې. یو دوه زنانه کې سره عمر رضی الله تعالی عنہ، او عمر رضی الله تعالی عنہ ته
هغه زنانه دواړه عرض کوي چې یا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دغه زوی دا زما دی او دغه لور دا د دې ښځې ده او بله ښځه دا وکړي چې نه دا زوی زما دی دا لور د دې ده د دواړو زنانو لانجه ده د بلې علاقې نه راغلي دي لانجه یې شروع کړې ده عمر رضی الله تعالی عنه حیران شو چې فیصله یې څنګه وکړم دواړه قسمونه هم کوي زنانه یو وایي دا زوی زما دی دا لور د دې ده بل وایي نه دا لور د دې د زوی زما دی دواړه مختلف دي دواړه قسمونه کوي صحابو ته وفرمایل وی دا فیصله به څنګه کوو یو صحابي ورته عرض کوي امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه که تاسو علي رضی الله تعالی عنه را وغوښتو زمونږ امید ده که به فیصله وکړي ابوبکر له عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی دا مناسبه نه ده بلکې مناسبه دا ده چې موږ پخپله ورښودله ځکه سوال زمونږ دی نو جواب دپاره به موږ ورځو چې کله را روان شو علي رضی الله تعالی عنه یو پټي ته وتهیلی او فرمایي کودال سره رګیا دې پټی راکوي تاسې عاجزي او چې راکوي دا یو آیات ځان سره ولي د سورة القیامه آیات ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یک نطفة من منی یمنى دا آیات ځان سره لوستو جوړوي او د سترګو مبارکو نه اوښکې ما روانې علي رضی الله تعالی عنه ته چې کله را ورسېد علي رضی الله تعالی عنه کوداله کېښوده ورته فرمایي یا امیر المؤمنین څه وجه ده چې ما پسې راغلی احترام د وجې نه تا ته موږ راغلي یو علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی څه مسله ده وی دا دواړې زنانه وایي چې دا بچی زما دی او دا لور د دې ده دواړې زنانه د لور نه انکار کوي پته نه لګي قسمونه هم دواړه خوري ګواهان ورسره نشته چې دا بچی اوس اصل کې دی د چا علي رضی الله تعالی عنه د پټي نه یو نری غوندې لرګی راواخیست او په منځ یې مات کړه وی یا امیر المؤمنین دغه فیصله ماته د لرګي د ماتولو نه اسانه ده عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایه څه جواب یې دی وی آسان جواب یې دی وی د یو زنانې ته ووایه چې پټه لاړه شه او دې بلې ته مو وایه پټه لاړه شئ او یو طرف ته په یو شیشه کې یا په یو لوښي کې خپل د تی پی دې ولوشي او هغه پی بیا به مونږ موازنه کړو په ټول سره چې کم پی درانه زوی د هغې دی او چې کم پی سپک لور د هغې ده عمر رضی الله تعالی عنه ډېر تعجب شه او بیا یې وفرمیل اوهو واه واه مونږ سره د نبي علیه الصلاة وسلام د تره زوی موجود دی فیصله یې وله وکړه چې ټولې وکړه نو د یو زنانه پی درانه او د بل سپکې وې نو علي رضی الله تعالی عنه وفرمیل دغه زوی د دې پلانکۍ زنانه دی دا بله دروغجنه ده د دې لور شوې ده دا یې لور ده نو علي رضی الله تعالی عنه په داسې ناشنا فیصلې کولې او عاجزي یې څومره وه یو ځل یو ځای کې تشریف فرما دی ابو مریم رحمه الله ولا راغی وعلي رضی الله تعالی عنه ته عرض وکړه ویا علي رضی الله تعالی عنه ستاسو دا بره کومه قورته چې اچوئ کمیس دا په تاسو باندې ډېر زیات زوړ شوی دی د پیوندونو نه ډک شوی دی پیوندونه پکې ډېر دي نو ما تاسو له یو قیمتي څادر راوړی دی زه درته سوال کوم چې تاسو زمونږ باچا یې او دغه څادر لرې کړئ دا نوی څادر واچوه وی علي رضی الله تعالی عنه وژړل او دومره یې وژړل
وی زما په ترس راغی چې ما هسې دا خبره کوله. وی علي رضی الله تعالی عنہ د جړا نه بعد ماته وفرمایل وی ابو مریم رحمه الله تا ته پته ده دا څادر مال خپل دوست را کړی دی. وی ما ورته عرض وکړو ستاسو دوست څوک دی؟ وی عمر رضی الله تعالی عنہ زما دوست. هغه ماله دا څادر را کړی و په خپل خلافت دور کې هغه نن وفات شوی دی. دا زه نه غواړم چې زما خپل د دوست څادر چې ماله را کړی هغه دې زه په نوي څادر بدل کړم. دا نشي کېدی، دا نشي کېدی، دغه نوی څادر دې ویسا. او ابو مریم رحمه الله فرمایي وی کله چې ته زه روانېږم وی علي رضی الله تعالی عنہ ته عمر رضی الله تعالی عنہ بیا را یاد کړ. وی سر مبارک په مغه زور څادر کې دننه کړ او دومره یې وجړل چې د سینې هغه آوازونه ما واورېدل. افسوس بعضې خلک څه وایي وی د علي رضی الله تعالی عنہ او د عمر رضی الله تعالی عنہ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې په خپلو کې وانه وه په خلافت باندې او حق د علي رضی الله تعالی عنہ او ابوبکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنہ ته واخیست. کینه دروغجنه ستا خوله په تیزابو پاکول غواړي. هغې یو صحابي په بل صحابي دومره مینه محبت د یو صحابي د بل صحابي څادر په نوي نه بدلوي. تا په صحابو پسې دروغ شروع کړ او داسې ظالمان خلک اوس هم شته چې زما او ستا په عمر رضی الله تعالی عنہ پسې دروغ وایي او د هغه ګستاخي کوي. او څه جاهل بعضې خلک شته په مونږ کې چې یو جاهل خلک عمر رضی الله تعالی عنہ ته بد وایي. ممکن بعضې جاهلان شته چې علي رضی الله تعالی عنہ ته نعوذ بالله من ذلک بد وایي. په دواړو کې چې دی اخوا دېخوا ورته ایمان نه خلاصېږي. دا خو هغه شخصیتونه دي صحابه او صحابه نه سړی واوري. عمر بن اسلم رحمه الله فرمایي وی د اصفهان نه زه راغلم او ما سره بیت المال دوه مشکیزې وې. یو مشکیزه د شاتو وه او یو مشکیزه دا د غوړو او ما د علي رضی الله تعالی عنہ په دربار کې پیش کړ. وی علي رضی الله تعالی عنہ راته وفرمایل چې د دې چوکیداري کوه او سبا به دا بیا په غریبانو تقسیموم. وی په دې کې د علي رضی الله تعالی عنہ کور مبارک نه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې دا د علي رضی الله تعالی عنہ لور وه هغې سوال جواب ولیږه چې ماله د غوړو نه او د شاتو نه لکه راکړه چې زه وخورم زما والا زړه شوی دی. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دې چې کله دا جواب را ولیږه نو عمر بن اسلم رحمه الله ولا لغوندې ور ولیږل ځکه د باچا لور وه د علي رضی الله تعالی عنہ لور وه هغې غوښتي وو او دغه لورې د عمر رضی الله تعالی عنہ بیبي وه. علي رضی الله تعالی عنہ یو لور عمر رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کې ورکړې وه. نو علي رضی الله تعالی عنہ چې په سبا راغی ورته وایي عمر ابن اسلم د مشکیزې خو داسې ښکاري چې کولاو شوي دي د دې نه لږ شات او غوړي کم ښکاري. وی جي ستاسو لور سوال جواب را لېږلی او شاید چې ضرورتمند وه نو هغې له مې ولیږل. وی نه وی دا د بیت المال مالو شا به یې د دې موازنه وکړئ چې دومره غوړي یا دومره شات څوک چاله ورکړي د دې قیمت څومره جوړېږي. وی 15 دراهم. وی ما لور ته سوال جواب ولیږه چې 15 دراهم ورکړه بېګا دې کم غوړي او شات کور ته وړي وو غوښتي دي وو شا به بیت المال مالو. نو سوال جواب یې چې ولیږه هغې ولې 15 دراهم ورکړه. سوچ وکړه تاسې باچاهان په دنیا کې پیدا کولی شي اوس؟ یو راته په مخ د ځمکه وښایه. زمونږ والا خو چې کله بار ورته لاړ شي وی موږ هم پاکستان شهری نہیں ہے
موږ د لندن د اوسېدلو هغه علاقې یو، لندن یو، او کله چې بادشاهي راشي بیا پاکستان ته راشي، وانه داړه وکړي چې بیا لاړ شي، وی هم پاکستان شهري نه یې، نو چې ته نه وې نو بیا راتلې څنګه؟ ای مسلمانه، داسې بادشاهان چې د خپلې لور ضرورت محتاجه خامخا به ضرورت و، چې د عمر رضی الله تعالی عنه بیبي او د علي رضی الله تعالی عنه لور هغه پردی مال خوړی شي او بیا د بیت المال خو ضرورتمند وه، خو لیکن زم چې غواړي قیمت او د شاتو قیمت یې ترې واخیست. علي رضی الله تعالی عنه ته یو فیصله راغله عدالت ته، او فیصله کې دا وه چې یا علي رضی الله تعالی عنه د دې پلانکي غوا وه د ښکرو واله، او د دې پلانکي سړی د ده خرو، او دغه غوا ولګېده او دغه خر ټولو په ښکرو هغه مړ شه. اوس دا خر والا مالک وایي چې ماله به تاوان راکړې، فیصله راته وکړه. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې فیصله واورئ، که چېرې دا غوا په خپله روانه شوې وي او دغه خر یې وهلی، خو د غوا والا مالک ته بیا په کار دا دي چې دا دې بیا ورکړي پیسې چې د ده کم خچر کم خر یې مړ کړی د دې قیمت، او که چېرې دا خر په خپله راغلی او غوا ته او غوا وهلي بیا پې قیمت نشته، ځکه غلطي د ده د خر وه. سړی حیران شه، ورته وایي فرمایي علي رضی الله تعالی دا زما فیصله ده او دا حق او سچ ده. وجه څه ده؟ وجه دا ده کله چې په تا باندې چا په تا باندې ټوپک راوویست او ته یې ویشتې او ته پرې مخکې شوې، نو ته قاتل نه یې. دلته چې دا خر راغلی و، علي رضی الله تعالی د دې حدیث په مطابق فیصله وکړه چې دا راغلی و وهلو ته، خو غوا پرې مخکې شوه، خر یې مړ کړه، نو قصاص پرې نشته او نه پرې څه دیت شته. داسې عجیبه فیصلې د علي رضی الله تعالی عنه. او یو ځل فرمایي وی علي رضی الله تعالی عنه بازار ته ووت او کپړې یې اخیستلې ځان دپاره جوړه. چې بازار ته ووته نو علي رضی الله تعالی عنه یو دکاندار ته ورغی او ته وفرمیل دغه کمیس دغه په څو دی دا کپړه؟ هغه ورته عرض کړي چې په 3 ریاله. د علي رضی الله تعالی عنه خو یې نه پېژاندو چې دا علي رضی الله دا باچا دی، خو هلک و نوجوان هلک و خو نه پېژاند. کپړه یې پرې خرڅ کړه، پیسې وله ورکړې. علي رضی الله تعالی عنه ولاړو، په دې کې پلار یې راغی، چا وله شکایت وکړ چې علي رضی الله تعالی عنه راغلی و، 3 دراهم یې ترې واخیسته او کپړه یې پرې خرڅه کړه. علي رضی الله تعالی عنه ته لاړو، پیسې بچي دې ترې واخیستې. هغه پلار یې را روان شو علي رضی الله تعالی عنه پسې، وله راغی ورته عرض کړي چې زما بچی پوه شوی نه دی، دا کپړه د 2 دراهمو ده، تاسو ته یې په 3 دراهم درکړ. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ما او دا په بیعه کې رضامندي اختیار کړه، زه پرې رضا وم، ما قیمت ورکړی، ما له اوس دا 1 دراهم مه راکوه، دا ستاسو دی، ځکه زه پرې راضي وم. نو چې زه پرې راضي وم نو دا د ده دی، ماله مه راکوه. ولې دا علي رضی ولې داسې وکړه؟ ځکه علي رضی الله تعالی عنه دغه دکاندار ته ځکه ورغی چې ده نه پېژندل، د دې نه علاوه 2 ته تللی و چې څنګه علي رضی الله تعالی عنه ور مخامخ شه، هغې وپېژند. علي رضی الله تعالی عنه بیه هم ترې ونه کړه، وایي هسې نه چې دا په دې خپل کاروبار کې تاوان ونه کړي. زمونږ پولس والا ته خو د شربت ولاړۍ لږه ولګوه ځه په دې بازار کې، د سار او د ماښام به تاله راځي او شربت به د نه روپۍ نه درکوي. هوټل ته لاړ شي، یرې جي دا د اسټیچو چې کوم دی شاګرد دی، پیسې پرې وانلې، دا یم ښه په مینه وخوري، ښه یې وڅکي، کور ته راشي، یرې جي حلال مردار رزق دی وخوړه، خو پې زړه نه دی تا ته وخوړه. علي رضی الله عنه به دومره خیال کړو. او مونږ
مونږ ځان ته جایز ګڼو دا هم نه چې کوم سړی دا چې ښه کار نه دی جایز یې ګڼي او دا یې خوري الله مو دې معاف کړي نو دې نه ځان بچ کړو علي رضی الله تعالی عنہ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو کس قیصر والا یو څو سوالات را لېږلي وي علي رضی الله تعالی عنہ هغه قیصر او کسرا والا هغه یو څو سوالات را لېږلي وو عمر رضی الله تعالی عنہ دې جواب وکړي قیصر والا عمر رضی الله تعالی عنہ علي رضی الله تعالی عنہ را وغوښتل چې راشه دې خو ناشنا سوالات کړي دي جواب وکړه علي رضی الله تعالی عنہ خطر واخیست او ته ګوري او سوالات دا دي یو سوال پیدا وکړ چې هغه کم یو شی دی چې الله یې نه پېژني او هغه کم یو شی دی چې الله سره نشته او هغه څه شی دی چې الله نه دی پیدا کړی نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اول سوال جواب دی دا دی چې الله نه دی پیدا کړی هغه دویم ځان څه شریک نشته الله یک یو دی دویم دا چې ته وایې چې هغه څه شی دی چې د الله سره نشته نو هغه ظلم دی الله فرمایي زه ظلم نه کوم زما بندګانان په خپله په ځان ظلم کوي بیا ورته بل سوال کوي هغه څه شی دی چې د الله سره الله یې نه پېژني وایي هغه اولاد اولاد تاسو الله ته ثابتوئ حالم کې الله پاک اولاد شته نه نو چې نشته تاسو څنګه وایئ چې الله پاک بچي دي ملایک بیا یو بل سوال پیدا وکړه چې هغه څه شی دی چې ټول وجود د هغې خوله ده علي رضی الله تعالی عنہ جواب ولیکه آگ اور دی هغه چې ټوله خوله چې کم طرف نه ګوتې وروړي خوري دي بیا یې پرې دا سوال کړی اوس پنځم چې هغه کم یو شی دی چې صرف ویښته دي علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل هوا صرف ویښته دي بس روان وي سر ته ودرېږي نه بیا ورته بل سوال دا وکړه چې هغه څه شی دی چې ټول خپې دي علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل هغه اوبه چې روانې دي چرته ودرېږي نه بس خپې دي چې په کومه ځي بس روانې بیا یې بل سوال دا کړی و چې هغه کم پنځه شیونه دي چې د مور خېټه نه ده لیدلې علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي آدم علیه السلام د مور خېټه نه ده لیدلې حوا رضی الله تعالی عنها د مور خېټه نه ده لیدلې د موسی علیه السلام امسا دا د کمې ونې نه ده راکټ شوې چې د مور خېټه یې لیدلې یا مور په ونې پورې نښتې او څلورم د صالح علیه السلام اوښه چې الله پاک د کار نه پیدا کړه د مور خېټه یې نه ده لیدلې او پنځم د ابراهیم علیه السلام ګر چې د اسماعیل علیه السلام په ځای یې الار کړه هغه یې د جنت نه راوستی و د مور خېټه یې نه ده لیدلې بیا په یو بل سوال کوي وایي هغه کومه ونه ده چې هغې د دنیا لمر هم نه دی لیدلی چې پرې راغټه شوې وې او نه